زنانې زموږ د آبادۍ 50% حصہ دا په سیاست کې څه کردار لري د بلوچستان په تناظر کې آیا په بلوچستان کې سي کمی سیاسي پارټیان دي جماعتونه دي هلته دوی ته عہدې ملاوي شي یا نه ملاوي شي یا زناني برای راست انتخاباتو ته راځي او که نه راځي د سیاسي جماعتونو رویه څنګه ده او په سیاست کې د زنانو کردار څه کوم دی دا څومره اهمیت لري نو په دې ټولو خبرو باندې به رونا اچوي لما سره په سټوډیو کې موجود دی محترم علاؤالدین خلجی صاحب سیدوی په زنانو یعنی د زنانو په سیاست کې دراتلو د پاره تقریبا ل 25 کلو څخه یو ډیر لوی کردار لري نو علاؤالدین خلجی صاحب راځو د موضوع خاطر نو ته څه وایې په دې حق لچې کور ودان وطن یار صاحب ډیر مهمه موضوع باندې د ناس ته ایشي ده اصل کې خبره ده د زنانو په سیاسي عمل کې ډیر اهم کردار دی شزه چې په سیاست کې راسي او خپل کردار ادا کی نو هغه داسې مهمه دی چې دا خپل په کل کې خپل په علاقې کې خپل د علاقې د زنانو د لپاره دا ډیر اهم کردار ادا کوي سي دا غي مسائل دا خپل د دې پترو باندې نو دا چې په کوم ځای کې دا موجوده ده کدا د لوکل کونسل کې دا د دې او دا یا کدا په صوبایي اسمبلی کې دا یا قومي اسمبلی کې دا نو دا غیر لپاره دا ډیر کارونه باسي جی دویمه خبره ته دلته د سیاست کړي دا نو چونکه سیاست چې دی دا سیاسي پارټیان په دا کې اهم کردار ادا کوي چې د دې د پاره دیته نمائندګي ورکوم د پاره جی ولی زما خپل یو سوچ او فکر دا دی که یو انسان شناختی کارت جوړ کی موږ خو دا وایو چې شناختی کارت جوړ سي نو موږ پاکستانیان سو یا موږ د پاکستان نېشنلټي واخلو یو شناخت راته ملاو هغه خو شناخت خپل ځای دی لیکن مقصد دا دی چې شناختی کارت هر سړی جوړ کی نو دای سیاسي سو مطلب ووټ ورکول اهل جوړ سو بالکل د ووټ د پاره د اندراج سلو د دغه وسو نو پدا کې د زنانو هم په سیاست کې هغه کردار دی لکه د نارینه غچ دی نو هغه کې دا یو شی دا دی چې کم سیاسي پارټیان دي سیاسي پارټیان په دا کې ډېر اهم کردار ادا کوي چې دیته په ډېر مهمه عہده ورته ورکوي سي یو د دې ډېر شنو نمائندګي په سیاست کې راوستي سي د دې سره او ودی ته داسي اپورچونټیز یا چې کم دغه دی هغه دی ته ورکوي سي لکه الیکشنان روان دي لوکل ګورنمنت الیکشن په مختراسي د دې علاوه به نور الیکشنونه وي په دا الیکشنو کې ودی ته هغه ځای ته ټیکټ ورکول چې هغه د ځای کې دای غټای سي جی اوس زړو وخت خبره درته کوم چې په هغه ټیم کې زنانې به اکا دوکا په د سیاست کې په سیاسي پارټیانو کې معلومېدلې نن په سیاسي پارټیانو کې د زنانې خپل یو کردار یو اهمیت تلته موجوده دی او دوی خپل په منشور کې هم دالي کړی دي چې دا زنان چې دي د دې لپاره یا ډیر سیاسي پارټیانو وومن وینګ جوړ کړی دي د شوزو لپاره خپل وینګ جوړ کړی دی دا غو لپاره خپل د شوزو صدر د جنرال سیکریټری پکې موجوده ده مختلف عہده پکې کې ور کړی دي او هغه وینګ چې دی هغه خالي د زنانو لپاره کار کوي د زنانو په مسایل لپاره کار کوي خپل حلقو کې د کوشش کوي چې د زنانو چې کوم مسایل دي هغه سره حل کړي لیکن داسې سیاسي پارټیان هم ست چې هغه وایي یا مش کوم د زنانو وینګ جوړ کړي نو دا مو د ځان څخه جلا کړلې نو مش وایو چې دا چې کوم زموږ خپل کونسل دی یا چې هغه اودي مرکزی صوبایي ضلعي چې په دا اودو کې به ودیته یو مهمه عہده مشورته ورته او هغه مهمه عہده داسیم کېدای شي چې صدارتي مرکوي سي صدر او پدا کې د یا جنرال سیکریټری یا نائب صدر دا ودی چې دی دا ودی تورکو او وای دا غواړو
دغه د پارټیانې د پارټیانې ما ذکر وکي دی دا وایي چې موږ دا غواړو چې د زنانې د زموږ په کونسل په اجلاس کې زموږ سره یو ځای کښېني موږ هم د دې سره په ګډه باندې د زنانو مسایل حل کو نو زما په نظر کې دغه ډېر مهمه طریقه کار دی چې ودی ته دغه رنګه عہدې دی ورکی ک د صدر سونه سي د جنرال سیکریټري فاینانس سیکریټري یا پریس سیکریټري پوری چې دغه ډېر اهم عہدې په د مابینس کې راځي دغه عہدو کې دته دی برخه ورکی جی نو دا ډېر ضروری دی او بیا د زنانو خپل یو داسې تا خپل د خبره وکړه چې 55% دا ټیم د زنانو آبادی سره چې او یو نارینه چې په اسمبلی کې ناشتي یا په یو پیسې د کونسلر ناشتي یا پیسې د چیرمن ناشتي نو دای د علاقې د لپاره سوچ کی او اکثر دای سوچ کی چې د سړیانو د لپاره د نارینه‌و د لپاره د شوزو د لپاره دای هغه سوچ او فکر شاید نه ورته ولري لکه یو شزه چې ولري نو په خوا به دا ولو نن خو د نلکی دی د واسه د خواصه وهر کور ته نلکه ورکول سو د په خوا به د نلکه د باندې په یو په کلی کې به یو نلکه و یا به دوه نلکې ولې د زنانو د نارینه و التتلې وبډکولې نو دا زته ته د یو تجربه دا درشمه یو زنانه کونسلر جوړه سوله نو هغه د دې لپاره اختلاف وکړي چې دغه نلکی چې دی دا به د ماجد لڅنګ نه لګوي هغه انسانانو ویلي وای دا ماجد لڅنګ لګون خدا فائدہ لري چې انسانان بلته او دس کوي او بیا به د ماجد کې لمونځ کوي دی ویل ته نارینه د لپاره سوچ کوي دا زنانه چې د کور د لپاره وبوړي دا و ماجد ته نه سراتلې ولې تل رشتې د نارینه وغه او دا چې پرده باندې دا داسې ځای به چې نلکه لګېدلې چې الته د بے پردګي تګراته کې اساني مو جی بالکل نو هغه دا زنانو خپل د زنانو د لپاره څونی اهم فیصله بیا په دې باندې وکړه او هغه نلکه چې ولا هغه په داسې ځای کې ولا چې هغه د دواړو د لپاره نږدې ولا او مفیدم ولا نو مقصد دا دی چې زموږ واستي په معاشره کې مش زیاتره انسانان کده نارینه غزه سوچ وم دا د نارینه د لپاره زیات سوچ وي ک بجټ جوړیږي هم د نارینه په سوچ باندې جوړیږي که یو سکیم جوړیږي هم د نارینه په سوچ جوړیږي نو چې زنانه په هغه کونسل کې په هغه اسمبلی کې یا په هغه سېنات په دغه کې ناشتي نو دا خپل د زنانو په سوچ باندې دا خپل هغه سکیمات ورته جوړي او دا به پیښي ډیره زبردست خبره تا وکاله الدین خلجی صاحب کراسو د کوټي تر حد پوری زنانی یقینا متارکه سوي دي په کې ستاسو کردارم د نور خلکو کردار دی د سیول سوسایټي هم یو خپل کردار دی نو یو په په خلکو کې راغی چې دلته تعلیم سکم دی د غری شوم په ګډ بلوچستان کې په کوټه کې زیات دی ولیکن دا سی نوري علاقې لکه جوب سولي خوزدار سولي دا سی نوري سیمې سکمې دي هلته اوس هم په سیاست کې د زنانو او سره کردار سکم دی هغه نست نو په دې باندې سوای وطنیار صاحب بالکل خبره دی وکړه په کوټه کې خو به هم شعور ستا او تعلیم ستا بالکل تعلیم هم ستا شعور هم ستا او انسانان په دې پودي چې مج باید چې دا پابندیان په ځان راوړو چې کوم په سیاسي پارټیانو کې په منشور کې لیکل شوی دی یا چې کوم په آئین کې ورته لیکل شوی دی د ځان سره په یو پارټي کې په شو او د یا په شکه کمیټیانو کې راولي لیکن استاد نمونه واسه ک جوب راوخه ک تربت راوخه ک گوادر راوخه ک د نور سیمه راوخه ته په دا کې نمائندګي نسل کې دا وایم چې اوسم ستا اوس را شروع سوي دا اوسم خلق دونې شعور پیدا کړی دی چې دا ټیم ستا زکه ته د څو نمونه درواخه د ډیسټریکانو په کېچ تربت د مکران بیلټ جی بالکل دا کې 2024 بلکې ګرد مکران ډیویژن کوم خبرو کو دا کې 2024 کې د کېچ څخه خپل پریشان په دی ولما چې په یو ډیسټریکټ سره زنانو چې کوم په دا وری کې الیکشن کې د لپاره دغه کړي ولو الیکشن کړي په دا کې د ډیرو زنانو نمونه مشتراله مخابه د دې علاوه په لوکل ګورنمنت الیکشن کې اتل زنانو وګټله او ډایرکټ الیکشن باندې دا نه چې مخصوص نشستونه په ډایرکټ الیکشن باندې نو دغه سی په د نور سیمه کې ستا
زنانې ودرېدلې بېشکه ازادې ودرېدلې او د نارینه اوسې په الیکشن کې ښه جنگ مقابله ورسره وکړله. هغه مقابله چې ولا په دې کې ټیک سو یو ټف ټایم ولو، لیکن دا معلومه خبره ولا چې نارینه به ګټي هغه په دې باندې چې ولې انسانان اوسه پوری سوچ او فکر دا ورته لري چې زموږ د پاره به نارینه کار کوي. دا سوچ اوسم نن لرو چې یاره زنانه به په اسمبلی کې کښیني او زما د پاره په کار کوي، لیکن زما په نسبت باندې زه اوسم دا وایم چې د یو زنانه چې په اسمبلی کې کښینی د نارینه سره زیات سم کار کوي، مخلص یې خپل د علاقې سره، خپل د کار سره، خپل د علاقې د انسانانو سره. نن هم تر واخه چې کومه زنانه په اسمبلی کې کښېنستلې ده هغه خپل د علاقې او خپل د سیمې لپاره کار کړی دی. نن په منځ کې هسپتال هم سته، نن په منځ کې کالج هم سته، نن په تربت کې یونیورسيټیان هم سته، میډیکل کالج شکرونه وکول ته روډونه جوړ کو زدانو چې ګر دی وکړل، لیکن د دې ډېر اهم کردار پکې کیولو. نور سیاسي پارټیان هم په دې کې کار او کردار ادا کړی دی، لیکن نن هغه زنانه خپل په سیاسي پارټي کې په ډېر ښه عہده کې یا په ډېر ښه ځای کې ناسته کوي سي. دغه رنګ زموږ بلوچستان واحد دغه ول صوبه ولا چې مج سپیکر اسمبلی چې دا یو شزه جوړه کړی ولا، نن مج سره ډیپټي سپیکر هم شزه ده او زموږ دغه زنانه چې دا دام یو د ګراس روټ سره غل ده، هغه بیل خبره ده چې د بار بیللی ده، لیکن بیا داسې وخت هم رالی چې دا د اسمبلی ممبر اسوله د خپل د علاقې د پارم کار وکي، د خپل د سیمې د پارم کار وکي، د انسانانو د پارم کار وکي. دا یو سپیکر په لیول باندې د اسمبلی هم سمبال کړل. دا په ګډه پاکستان کې دا یو یو دغه ولو چې د صوبو په سطح باندې په اسمبلی کې سپیکر شزه راغلی ولا او ډیر ښه په د 15 کال اسمبلی سمبال کړی و. نو مقصد دا دی کدی ته اپورچونټیز ورکول سي، دي ته لار ورکول سي، دی حالت ډیر ښه کردار ادا کوي سي. یو ځان ونن نو ګران اوردونکو له مر سره اوسې جوړه یو بریک فاته